بسم الله الرحمن الرحیم. زه اول درخواست کوم ګوره لس منټه ټرم ده ووه بیا پسې هغه صدر لم ورکړه اوس دا وایي زه بیا لګیا یم اوس چوپ شه که نه پابند دي بس بس ٹھیک ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زل اول د هغوی بې انصافۍ ته حیران یم چې لس منټه ما خبرې وکړې لس منټه هغوی وکړې. صدر پاسېدو عصب اول ځل مناظره کې مخامخ ناست دی هغه وایي چې مناظره به تر هغه وخته پورې زه چلېدو ته نه پرېږدم تر څو چې ما خبرې نه ما ورته زه بړه صوباسه بیا الفاظ هم دومره د بې ادبۍ سپکوي دي ورته دومره ویل چې سپکاوی مه کوه ما ورته پنجپیري سړي نظر سره تمه نه ساتم چې هغه سپک الفاظ وایي دي کنځل لیکئ موږ نه کوو سپک الفاظ نه وایو. دویم نمبر بلال مولوي صاحب پورا لس منټه ټرن و په هغې کې سوالات هم وکړه د جواب ناکامه کوشش یې مو وکړو خو خپل عقیده یې ونه لیکله نه یې ویلی زما دا عقیده په حیات النبي سلم باندې هغه یې ونه ویله انشاءالله د قیامت د سبا پورې پنجپیری سړی خپل عقیده لیکلی هم نشي په کومه ورځ چې په حیات النبي سلم کې د خپل جماعتي عقیده چې د کتابونو لیکلي ده واضح کړه قسم بالله ردی مذهبي مرګ دی په هغه ورځ باندې. دویم نمبر بار ما به النزا سره ما ویله مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په جسد عنصري سره کوم چې د مدینه منورې روزه مبارک لري بتعلق روح حیات منو د لری نور ته پرشتي درود سلام لرسي د نږدې نه عند القبر په خپل اوري د پنځبري عقیده دا رستبس دغه عبارت پیش کما چې د مدینه منورې روزه مبارک لکه د کانی پروت پتر یزيدي د کسي لکه د کانی پروت ده عند القبر درود سلام ناوري د لری نور ته پرشتي نه رسي کتابونه به پیش کم او اغله یو بل جسد ورکل شو جسد مثالي دي کتابونه لیکلي د دې جسد نه بهتر جسد نعوذ بالله هغه ورته ورکړل شوی دی او په حق سره په اعلی لیین کې ژوندی دی زما او د ده په منځ کې مابین نزا ده هغه مابین نزا دی نه واضح د خپل عقیدې نشي راوړی د ده مذهبي مرګ دی په هغې سره. دریم نمبر ډېر هغې نه مخکې لاړو ما ته وایي موضوع م تا وټاکله دا دې وکړه قسم بالله زه بلال ته دومره توجه نه ورکوم نه د پوسټ ته نه ګورم نه د دغه خبرو جواب ما اعلان هم کړی چې ده ته به څوک توجه نه ورکوئ خبره دا راغله زما او د خضر حیات صاحب خبره چلېدله په هغې کې وحید الله وحدان راولېږل چې زما سره مناظره وکړه یا د بلال سره وکړه ما ورته تا سره شوي دا خبره د هغه طرف نه موضوع راله ما ورته وویل چې تا سره یو ځل شوي ده که بلال یې کوي هغه صرف دا ورځي پلانکي کافر دی الزامات تهمتونه زبان درازي کفر فتوی او موږ د دې شي نه یو قایل که ته په سنجیده موضوع تېرولی شي میدان تېروله نن چې دا وایي ما سره تنقیحات وکړه شرایط وکړه 15 غنټې مناظره چې ته پېښور ته راتلې تکفیر دپاره تا ته په هغه ورځ نه تنقیحات یادو نه د شرایطو مجلس یادو نه د اصولو مجلس یادو حتی چې د مجتبی عامر صاحب د سلسله زما مناظره وه هغوی ته د شرایطو مجلس نه یاد د تنقیحاتو نه یاد د وحید الله ودان سره زما 3 څلور مناظرې وشوې د تنقیحاتو مجلس ورته نه یاد د شرایطو ورته نه یاد د پیدا صاحب سره وشوه هغوی ته نه یاد نن چې په علمي موضوع باندې دا مشاهدې زما مخې ته راغلي نن دیو ته په تنقیحاتو ځان خلاصوي نن دیو د قسم دی نن د دیو زه تیل ونه باسم خو په موضوع باندې را سره مخامخ کېږم تر اخره پورې به د دیو نه تیل بهیږي خولې نه خو کېنه و تر اخره پورې چې مناظره وکړي ونه تښتي موضوع نه تېښته ونه بیا مخکې وایي حیات النبي سلم ستا سره پلانکي مناظره وکړه ته په هغې مطمئن نه نو مطمئن خو بې زه ومه خو ته پې مخې ته راتلې چغې دې والې قاري طیب صاحب رحیم الله د هغه نه وروسته تا چغې وهلې مناظرو چیلنجونه دې ورکول وحید الله وحدان ته ما ویل چې ته په دې مطمئن نه یې چې ته بله مناظره کوې ویل نه تا م ویله چې په دې باندې ما او تا تنقیحات کوو دا کوو هغه کوو او ته که ته وایې زه در سره په هغې دسخط کوم دا بیا ستا جماعتي عقیده نه دا ستا ذاتي عقیده جماعتي نه ده ستا جماعت چې د هغې نه وروسته کوم ګلونه کرلي دي کوم څه یې کرلي په دا موضوع بهر درته نه وایم قسم دی تم چې دا نه حق وګورې ته به حیران چې د سړی دماغي روغ وکړه یار داسې شی لیکي یوه عقیده نه دې پته نه لګي مخکې لاړه عایشې رضی الله تعالی عنها ته کافر وایي پلار کې په دې زما ستا سره 5 غنټې مناظره شوې بسم الله وکړه مهرباني وکړه دوباره هغه موضوع مه راچوه دا خو هغه سړی څوک راواچوي که نه وایي بیا راشه تر اوسه پورې لکه د لیونو چغې وایي مناظره پې شوې ده بیا راسره وکړه یو ځل دې وکړه او بیا پې چغې وایي ظالمه شرم نه درځي بیا ما ته وایي تاسو د جسد مثالي قایلې ما ورته مخکې وضاحت کړه وروسته به م ورته زه جسد مثالي څه ته ویم ته څه ته وایې په هغې دواړو کې فرق دی هغې کې ته فرق وکړه خپل عقیده په ما مه راچوه بیا ما ته وایي شاه صاحب یې مدعو کړی دی خالص دروغ وویله د حبیب الله ډیروي صاحب عبارت یې پیش کړو هغه د دې جواب کوي هغه یې پیش کړو دا ګوره سوال شوی دی د هغه
دلیل نمبر 1 2 3 دا کم عبارت چې درسته پیش کو باقی کې هم دروغ ویلا دیو یہ مسئلہ عقائد و قطعیات سے نہیں بلکہ حقیقت النبی دی بلکہ محققین کی گران قدر تحقیق ہے کہ کوئی شخص اس تحقیق سے متفق نہ ہو تو اهل سنت والجماعت سے خارج نه قاسم نه تیرے مولا اگر اگر اخلی چې روح په جسد عنصری کې دن نه دی تعلق نه دی تلبس دی روح په علی لید کې نه دی په جسم کې دن نه دی قاسم نه تیرے مولا دا تفرد حیات دنیوی چې په دې دنیوي جسد سره ژوند دی هغه تفرد نه دی وضاحت کوي اور دیوبندیت اور حنفی اهل سنت سے کوئی علیحدہ اور ضد مذہب نہیں بیا آلتے دسخط لگا کر دا مجھے برحمان دارالعلوم دیوبند الجواب دوسرے مولانا صاحب کا حیات و انبیاء علیہ السلام فی قبوری کا مسئلہ تقریباً تمام علماء فقہاء کے متفقون علیہ ہے اختلاف حیات میں نہیں ہے اختلاف دا قاسم نانوتیہ خبر ہے کہ پدی کی اختلاف نشته رہے انفکاک الروح عن البشر هغه خبره کوي چې خبره پدی خو پنځپيري سره ټول عمر په کتابونو دروغ عبارتونه مخکې نه شو کول خو مناظره کې ودا نه کې صدر عبارت جواب وکړه ځکه چې راغیر مخکې نه وضاحت کوم زما لسمنت ټرنه پنځپيري چې دروغ نه ویلي قسم دې کړه 2 منټه خبري وو په کتاب کې دروغ دا خبري مکه وي تاسو خبري مکه دویم نمبر د مخکې راغی ماته و استاسو اخو لیکلی دي چې پلان کې سره ملاقات کې دا دي نه دی حق ستا مشر د عقیدې ترجمان درواله ته چې څه پیش کې هغه تر دغه مخکې کوي کې دی وی په جل اول 566 کې اور بعضی کاملین نے حالت بیدار میں حضور علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو نبی علیہ السلام لیدل خضر علیہ السلام اب بعضی کاملین کو بھی بیداری کی حالت میں دیکھا گیا تو ان مشاہدات اور منصوصات سے بظاہر یہ قاعدہ ٹوٹتا ہو بیا وہی اگر کسی کامل بزرگ کو حالت بیداری میں کسی پیغمبر یا کسی پوت شدہ ولی کی زیارت بشکل انسانی نصیب ہو علاقہ جو اندے سڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرے پتہ کسی جسم سر پر ویخہ باندھی یا پلان کی نبی سر تو یہ شکل اس کی مثالی شکل ہے اور اس کی روح جسم میں متشکل ہو کر اے روح ہے پر جس نے مثالی کی شوید التحج لرا او سوئی بولی سے او حجون کئی وہ عالم برزخ میں مثالی اور برزخ شام کی حرکت کرتی نماز پڑھتی تلاوت قرآن حج اور کئی دوسری اعمال بجا لاتے ہیں بس تاقیدہ دا دک استادیق تاسو موئی کر دا استادیق قامت البرحان عملی کے لیے مولسا ہو رہے کولو کتاب برطرہ کا مخی رکھینا دا استادیق قید علماء دا تا دومرا گندونا کرلی دی غزر سر پدی کے نمزا اصل موضوع لتارا ولم دا دینا پس دے بیا رازی و یره قاری طیب صاحب رحم الله خدام لیکل چالو سنت دا کتاب ورکړه قاری طیب صاحب کته پنځ پیره د ځان په خپل کتاب کې جوړه اگستا چې قاری طیب صاحب دا لیکلی چې یره پرې کې مخالف چې څوک د دې عقیدې نه انکار کوي هغه اهل سنت ته زتات په دې ځبان شکست لیکم یو من هغه دومره پوری لیکلی چې شاه عنایت الله شاه بخاری کې په دې عقیدې دسخط و نه کو مونږ به بایکاټ کو دسخط هغه نه کړي کړي بسم الله وکم میدان ته راو دا غینه مخ کې راځو ما ته وای ما ته خبرې مکو ټیم باندې حساب خبرې کوي بیا راغی نه پس د ما ترازی وای اول به تنقیحات کې بیا به خبرې کو نو خبرې غوتا شروع کړل لسمنت ټر دی اعتراضات دی وړه تنقیحات دی شروع کړو تعقیده خپل نه خیاره کې عقیده خیاره کې کنه ته د عقیده ولی پټه ما سلور تعریفات وکړه عقیده می واسق له پاګه می پټله کاش کې دغه سدم خپل عقیده خیاره کړی وي او سلور سلور وړه تعریفات کړی پاګه پټ کړی وي زه مدعی جوړ کړی وي زما به شکریا ادا کړی وي خو هغه عبارت نه روسته بس خلک بیٹھو کې قسم دې پاګه اردو عبارت ہے مونږ نه دې پسې کې د اردو عبارت مولا د یاسین مونږ سے وای نه زما په خیال خبرې د خلکو به پوه شي روسته په خپل خلک هم نه پوي کې دا شی سوي مونږ نه پوي دل خو بلری خبره ده دا غینه پس بیا ما ته وای تا تنقید وحدان صاحب سره خبره متعین کړي و مولوی صاحب وحدان صاحب نه ما پرونم سار ته پوسو کوم موضوع سره ولایت النبی صلی الله علیه وسلم ول په هغه پوسټ هم دوباره ورکو چې بلال دی په حیات النبی صلی الله علیه وسلم باندې تیار دي خو صرف د شرایط خبره ده غلطه وکي نو شرایط څه شو شرط تاسو ما تو سلور کسان امر سره خو زیات له مونږ ځکه نه څه خبره نه ده میزوان پیسې درته اجازه بل دې شرط کو نشته چې مناظره کی تاسو ته مونږ دلته راغو بیا وای مفتی سید حکیم صاحب محترم سلام رابطه وکړه شرایط د مقرره مفتی سید حکیم صاحب ما سره رابطه تم تشنه شوی اگر دې د الته اگر دې ارتقاموشه د دې مناظره د موضوع د سره د دې حساب نه ده او تلته دا مناظره جوړه شوی د وحدان صاحب د وجره دا غره پوسټ د وجنه ته انکار نشي کولای چې اوس درته پوسټ وکړم او هغه وایس درته واورم بیا ما ته وای په وی تر چار طرف نظر علماء دیوبند طرف ناسب الحمدلله پکې ټول دیوبندي جماعت بیا ما ته وای پښته مناظره مطمئن مارته ویل زپه مطمئن خو ته په نه مطمئن ځکه به بار بار غپ لګوي بکواس کوي بهرحال ته تیاری مکو غو کېږدو د دې نه پس زرا اعظم مولوی صاحب ما خپل عقیده پیش کړی و بیا مې ویل چې دا اتفاقی اجماعي عقیده زه دلیل تزم خو دلته صرف دومره چې دا اجماعي عقیده د امت کې اول نمبر دی کې معتزله اختلاف کړو او د معتزله نو ایډیشن پچویرانو په دې کې اختلاف کړي بل چاره نه کړي دا مولوی صاحب زما سره علامه سخاوي محدث کتاب د القول البدی د دې صفحه نمبر 439
مطالعه زه صرف دا یو څو حوالې پیش کوم چې دا مثلا اجماعي ده انکار کوونکي صرف پنځپیران دي دی وایي ونحن نؤمن ونصدق مونږ ایمان لرو تصدیق کوو بانه صلی الله علیه وسلم حي بېشکه نبي علیه السلام ژوندی دی یرزق رزق ورته ملاوي فی قبرې په قبر خپل کې په قبر خپل کې بالا لین کې نه وان جسده الشريف او بېشکه جسد مبارک دغه لا تاكلوا الارض زمکه نش غوړی غلا والاجماع ولا هذا په دې باندې اجماع ده دا مولوی صاحب قاری دا حکیم الامت مولا اشرف علي تنویر مولا اشرف الجواب ده صفحه نمبر 225 دا دی وی باتفاق امت ثابت ہے کہ انبیاء علیهم السلام قبر میں زندہ رہتی ہے انبیاء علیهم السلام په خپل قبرونو کې ژوند دي د دې باوجود هغه حکیم الامت چې جسدي مثالی قائل جسدي مثالی هغه روح ته وي بل څه نه وي او هغه روح په جسد کې دنه منی هغه سره تلبوس قائل تر قاسم نوتری مولا ولا داخلي چې بیا جسدي مثالی ونه کې دا مولانا رشید احمد کوم غوي پتا اور رشیدیه دا صفحہ نمبر 152 دا دے بحث کې چې بس معلومات کې اختلاف دے مگر انبیاء کی سما میں کسی کو خلاف نہیں ہے معتزله او پنځپیرانو نه وګړي چې اختلاف نشته علی کومنس کې اتفاقی دی ولې چې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل قبر مبارک کې آیات ته دغه سیمونی چې در حکیم الامت دویمه حواله والا وایي صفحہ نمبر 123 وایي حضور وسلم کی قبر مبارک کے لیے بہت کچھ شرف حاصل ہے ټیم پوره شو ان شاء الله اجماع حواله به مخکې بشکو بلال مولوی صاحب نه دا مطالبه کوم چې خپل عقیده ولې کراکه چل ول مکه وسه ټیپ مډه کوه ماشاءالله ماشاءالله بارك الله عجیبه خبره که زه ته یم چې شیخ ادریس تا لیکلي دي چې دا د حیات دنیوي او برزخي جګړه جوړ شي هغې ته جواب وکړو زما د اختلاف په څه شي کې زما د اختلاف په څه شي کې ما د اختلاف ته په څه شي کې د الله او بیا ضرب المعانده دی را کوئی په دې کې و چې په حیات کې دې چې اختلاف نشته په حیات کې دې چې اختلاف ځکه نشته چې تاسو خپل عقیده پرې خو دې تاسو دنیوي اوس نه منئ برزخي منئ نو اختلاف پکې د څه شي راغی تا خو دنیوي دی تا خو دنیوي دی سرفراز خان صاحب دروي د قرآن حدیث ثابت چې روح وزي او دی وایي نه وزي نو چې د قرآن نه منکر کافر نه دی ته جواب کولی شي تیل تیل باسمه تا د چرګې په شان هګۍ دلته راغلی وه نن دې اچوله ټیم د سره نه و ته چې ما نه تیل مه وباسه په تا کې تا له د چرګې په شان هګۍ راغلی وه ټیم د سره نه و ډایرکټ دې اچوله سبا راشه او سبا راشه تیل زما نه و نن به زه ستا نه هغه چل کومه چې نن به انشاءالله زیړ ځې ما نه تیل وباسې تا ته ګوره زما نه تیل واقع ده جو دا خبره کوي کنه بیا هغه خبره ګورمنډه کنه چې بیا هغه جاړي نو پوه شوې بیا وایي جوابونه وایي د په خپله جوابونه یې وکړل ناکامه خو خپله عقیده یې ونه لیکله ما دې په تسکین صدور کې زما عقیده ده تسکین صدور نه منې او دی وایي چې دغه حضرت یم که په دې باندې راشي ته عقیده بیا دې ما ته وایي موږ وایو چې عند القبر اوري بیا عند القبر اوري خوشبو عقیده ده که هغه د مکې نه که څوک چې مشرق نه مثال په طورو کې هم اوري بل چې زه به ته په مجموع کتاب کولو کې مکه کې اندر چې څومره څو خبرو کې عند القبر نو بل مت عقیده چې ته عند القبر اوري سرفراز خان صاحب عند القمر علاوه نور لري دی او دا خوشبو عقیده وایي په پاکستان نه موري نو عند القبر چې لري کافر دی کنه په دې 43 مشران چې کافر وایي بل دا چې د ما سره او بل ته کنه چې قاری صحیح سے ګور دې ته ګور تاج کوم کتاب پیش کو خطبات حکیم الاسلام یہ مسئلہ کوئی اساسی اور بنیادی عقائد کا نہیں ہے بنیادی عقائد نه استاد مشران وته خلکو ته کافر وایي پوښي او بل عدل ته ګورا تاہم سید صاحب ممدوح کے بارے میں مجھے اپنی معلومات کے حد تک عرض کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتا ہے کہ اوپر زخم انبیاء کے حد جسمانی کلی طور سے منکر نہیں صرف ایک اس کی کیفیت اور نیت میں کلام کرتے ہیں آخر کے لیے اگر اهل سنت نو هغه ما خبر درکړه دروغ په کتابونو نه ته دروغ وای بیا وای چې پنځپیران زما چې ستا په شان جمعیتیان بدعتیان مشرکان یو منټه مو اختیار نشو ویلې خپل دروغ وای وشه دروغ وای بیا وکړه بیا وای زه بلال له حیثیت نور کومه لک صبر کا کینا ودره ټیم ودره کتاب ورکا ټیم ودره ټیم ودره اوکې دا ټیم ودره ښه سباوینو تیاری کو لګي تیار کا بیا وای زه بلال دومره حیثیت نور کومه بلال ستا هغه شرکت چې شرمیږي د یری نه راتلی نشي چې څنګه د خولي نه راغله نو سبا به راځي د خلک مناظره کې ټیمونه دغه کوي بیا پوه شوې بیا وکې دا یو خبره ساته بیا که ته ماته وایې که نه د دې جواب په دې دروغ وي خو زه ته ستا خوشبو عقیده چې ستا د رحمت کائنات راکړه چې دا ستا په نسبت باندې انبیاو تصدیق کړي هغه انبیا راځي او ګرځي په زرګاو مثالونو سره جسدونو سره راځي مثالي نو د هغې جواب زما کوي دا حق لیکلي ستا په باندې پیغمبرانو دغه لیکلي پوه شوې بله خبره یاد ساته بیا وایي بلال لذي حیثیت نور کوم بلال ته حیثیت ورکولی شي وایي زه د خضر آیات سي په معنه ته چې شی یې
आप खिज़र हयात साहब के नाम न ले, गैरत करके मेरे सामने बैठ जाओ, मेरे सामने आओ। अगर आपको कोई तकलीफ हो तो मेरे नाम ले आओ। खिज़र हयात साहब के सामने अनवर उकाड़िया को बैठाओ, खिज़र हयात साहब के सामने मुनीर मुनव्वर को बैठाओ। वो जब पिछले साल अब्दुर्रहमान आबिद उधर गए थे, तेरा नाम भी दिया था, तुम उधर क्यों नहीं फिर चुप गए थे? अनवर उकाड़िया को क्यों नहीं बुलाया? उसको बुलाया भी था, फिर घर में छुपाया भी है, घर में छुपाया भी। बाकी रहे वही और दो के दान दे तर नबांदर को चिता तमा सदन खैद दी खबर जवाब रखा तता जन दी बंदियान दे सियत रगले कबरियानो कदा शियागानो लागी जवाब दियो नको पोषे और किदन लेके अकीदत असले के तब माता आगे के दिले के जिकम स्ताप किताबों की बिया वही जिदे माते मख के चेहरा वही माता वके तेरा वही मो माता वही चीज खसेदा वही चीज माते वही चिपाया तुम नबी मुनाजरा बानाशा नो इतमाल वाले चैलेंज रखे मास्ता सर पे मौजू चीज मुनाजरा करो बबले में चैलेंज रखो और दब यो मुनाजरा बार मुनाजरे के पे जो मौजू बार मुनाजरे के तो बखबल मुतमईन से बखबल मुतमईन मा पागे जमात से शरप वाले उस्ताद जमात में चुरान हुए पशर मुन दे वो शर्म बोलो और उस्ताद जमात में चुरान हुए मुझे पदी बल्ला चिता मसला तो समाल मुता तकबीर जन खेमा जी तो उमर हो तो नौज बिल्लाह काफिर हुए बे मुझे पता हो लगी दे वही दा चिदे वे कता जमात सर पे वे कहता था मात्र पे मौजू बन इतिफाक के अवस्था जमाती मौजू नहीं अवस्था जाती तो जमाती मौजू तुम्हारा मुतयन करा तो जिवे जिसे में ताल्लुक औरी स्ता मशरान हुई रगा रहमत दगावल्ला का दमाल मुनाजरी वासिरा का मुनाजरी वासी आगे वो ची बरेलियान वो चुरो तो जसन द बाहर दे नु तो बरेलिया शवे तक जिते दी ताल्लुक मनम और तरिया का अकबर के वो ची सुख बरेली तो काफिर न हुई अब अखपल काफिर दे खद पे तलाक द सेबा ए दमास अखपल मश ताल्लुक म जोड़वा पुश दे दा लिखली दा अमीनुक सफदर उकाड़ी लिखली और दा जगह छिदे द लिखली अब्दुल रजाक सफदर दा उस्ताद विफाक मशर साबी के सदर दे वो ची बरेलियान तो सुख काफिर न हुई वो का अगर बरेली को परली दर्जे के पासिक मुसलमान भी समझे और काफिर न के वो बंदा खुद काफिर है मुर्तद है उसकी किसी हैवान से निकाह जायज़ नहीं और उसकी बच्ची वलदुल हराम है जिसे पखपल निकाह दिपकम होगा जगह चित्ता तो बरेलिया शवे पर ये बांधे सके जिते रोहाल तमने देवई ददी मिसाल जवाब बरके देवई रोद जसन न बाहर मन ला बरेलियान अकीदा देव बरेले काफिर दे जमान जरिए बिया साबित अस्तखबल कोन दे वाला पोशी बिया मात वही नीलुशा पर किताबों की आगा गंदे राजा तो किताबों से पाई देगा कना दादा दगा जो राजा से पाई देगा कदम मशरानो सर पास खान शब्द तो किताबों से अबाबन मुनाजर को कोई इनकार को वो सी मशर मने के न मने बिया वही ज़रबुल मुआनत वाला इबारत दागे जो में इधर को ज़रबुल मुआनत वाला हम दक इख्तिलाफ पस की दे पहायात की इख्तिलाफ निश्ते पहायात की इख्तिलाफ निश्ते बल्कि पमर की दे तब मर्ग मनी दमा सरमग लरा शायद लवरुस दे मुफ्ती से वो ची मौत द मर्ग नहीं रगले पैमान की तरह पहायात नबी वानी दलेल हुए मर्ग लबा वल्ला अजीज दमा सर खबर सपा के दा टीम पुरशी गरमबल नखल बे वही नीलवी से वो जैसे मिसाली करते ताकि जो मारता को जे स्ता किताब स्ता पनिस बंदे अंबिया सीधे तस्दीक कर आगे वही गर्जी राजी और दीन इनकार मुतज़िला है नो दा अल्लाह बंदा द बुखारी ने दा किताब साज बंद मन चली दर्जे वाले पोशवे बे वही कारी ताइब सीधे खबिया वही बार हल वहदान सीधे शर्तों खबर है वकड़ा सीधे वहदान सीधे तरत शर्तों के जमा से मुनाजरा के जमा शर्तों दादी चीज मसला खत्म तखपला मसला पटे ता यो गीत रावड़ा सीधे गीत ने प्रेजेंट ता वेमा सीधा इख्तिलाफ 25 की दे इख्तिलाफ 25 की दे वो जसद मिसाली की पागी दसरा बहस को वाज़े इत्तिफाक की दगा बिको द्वेमा इख्तिलाफ वो दुनियावी लपस की दे को बरज़खी की दे स्ता मशरान वही रूह पाला लेंगे बरो सुधारा लेंगे बनी बरेले दे असा बास खान सादर वो पाला लेंगे कुरान सुन्नत ने साबित नहीं मा तब यो मौजू साबित है ताल्लुक मालुक दिजन मनम ताल्लुक मा तदन खे या ताल्लुक के पोशवी बिया जता तो सेमा जखपल मौजूद राजमा چې زما دعوه ده چې تاسو په مسله سم علماء کې د علماء دیوبند تکفیر کوي دا زما سره ستاسو مشر کتاب دی وی دا خبره صحیح ده چې عائشہ تنها د قریب بدر دا خدا معجزه عائشہ د قریب البدر چې کوم ده د معجزه وا دې ته د معجزه وای دا زما سره دی وی وکي دا अगर ये मुआजिज़त उमर फारूक ने इतराज़ क्यों किया क्या मुआजिज़े पर इतराज़ करना कुफर नहीं वही कदा मुआजिज़ा नुमा तान हो मुआजिज़े दगा इतराज़ बोले को बोले पर मुआजिज़ा पर इतराज़ कुफर न दे बिया वही वाकई कुफर है फिर उमर फारूक का ईमान कहा गया और नऊज़ु बिल्लाह है उमर फारूक बिया काफिर दे दा जमासरा दारुल उलूम देवबंद कंज़ दक़ाइक़ दे दा पदिमान दे मौलाना अब्दुल हई लग दगा ची दे
په دې باندې احسن نوتوسی تقریص کړی دی د په اخره کې دقه باندې وای ولئن ثبت په مختص بالنبي صلی الله علیه وسلم ومعجزه له دا نبی سلام معجزه وا اوس دا مشر وای کدی د څوک معجزه وای نو د ابو عمر تن هو ته کافر وای نو نعوذ بالله دیوبندی عالم باندې دا ودل چې د عمر تن هو ته کافر وای مفتی سی بو یو سړی به عمر تن هو ته کافر په هغه وسط پایته نبی وسط مناظره کوم ایمان بالنبي ثابت کا ستا سره مخکې ما مناظره بل کړی و اوس هم په مسله سمان موتا کې تاسو د امت تکبیر کوي تاسو خو دومره وای پرتوک دي سړي سړراړو چې کوم غنډه ما چړه راځي ابو الرحمن کدا کنسلی دا ابو الرحمن ابو په بیان کې ولي کدا کنسلی ابو الرحمن په بیان کې ولي دي پوښوي بل خبره دا زما سره داغه هدايه ده او په دې باندې عبد الحي لکنوي دنه به انکار وکړي دا وی اجيب بان ذلك كان معجزه له صلى الله عليه وسلم دا د پیغمبر معجزه وا او دا مشر دوی که څوک ته معجزه وای نو دا په امت ان هو د کوپر پتو منی نو دی په دغه وی دا د دارالعلوم دیوبند پتو ده دارالعلوم دیوبند ته وکیدا که تنقیح کې پاتو نبی د سره مسله ثابت کا او ته چې تا مخ کې مسله کې ول تنقیح نه کوله په مخ کې مسله کې چې تا زما سره مناظره وې دا پیسلو سین دل تر لګل او تنقیحات لره لګل دی کنه لګل ما لګل او تا لګل پاګه تا تنقیحات کړو کنه کړي پاګه هم تا تنقیحات کړو دروغ باندې پوښې او دا زما سره د علوم دیوبند اتفاقی کتاب دی کشف مغالطات دی وای پہلا سقم یہ کہ خبر نحال کی روایت باسی مباحث خارج ہے قصہ بدر کی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور خصوصیت ہے نو سیب مال ابو زدی جواب راکے ادی خبر جوابونو مال لاکے سپا جواب راکے چې ما د دې خبرې جواب راکا چې ستاسو د مشر د سوق معجزه وای بل لا چې ګورځستان د موضوع نه موته د موضوع نه څنګه نه موته چې ته تنقیحات نه راځي او دومره به کتابونه ویلي چې د یو شی پته کله د یو شی په سره دغه معلقاتو کې باس کوي دا د عین دغه شی نه باسته ځکه چې تصریف حیات نه مني ته لوازمات د حیات مني او د حیات په لوازماتو کې سما هم ده نو سماع النبي صرف نه مني سماع الاموات هم مني او سماع الاموات په منکرونو باندې کفر وته لګي نو زه په عین موضوع کې روان یم ځکه چې دا قاعده ده چې د یو شی متعلقات نه سره بس کې د اون په شي کې باسته پوښې دا خبره زده کا د ما ضرب المحند راکا په ضرب المحند کې وही समाल मोता के मसला ज़रिया दीन में से है जो इसका और ज़रिया दीन का मसले के बगैर तावील के इनकार करना कुफर है वो वकील अलग सबर का टेंदर को कबास बिया यो तनकी को बास मा खिता बिया हो को पाया नबी ने नदे दलाil तनशीद ले चित्ता बस सिर्फ दगवे ما سره دي باس وکا چې خپل موضوع مناقحه کا چې اختلاف پچې شي کېده اختلاف خو په آیات کې نه کنه دنیوي ومنه دعوه راکا دعوه کې دنیوي لپاره ټول کې سبق دنیوي لپاره ده خلاف اصل کې